د پاکستان په پوله پروت ایران یو ډېر لرغونی او یو ډېر زوړ ملک دی. که تاسو د ایران رقبې ته وګورئ نو د ایران رقبه د پاکستان نه 2 برابره زیاته ده، خو آبادي یې د پاکستان د نیمې نه زیاته کمه ده. د دې نه علاوه ایران چې کوم دی نو هغه د تیلو او د ګیسو ډېرې زیاتې ذخیرې لري او تقریبا که موږ وګورو نو د روس نه پس د ټولو نه زیات ګیس چې کوم دی نو هغه ایران سره دی. ایران ته به مخکې پارس وی په پی باندې، خو بیا په 1909 کې د دې نوم بدل شو. د ایران یو پهلوانو د هغه ایران نوم نو بیا په ایران نوم کېښوده. ایران ډېر زوړ تاریخ لري. زمونږ په علاقو باندې هم حکومتونه کړي دي، په افغانستان هم حکومتونه کړي دي، بلکې د پېښور ښار هغوی انتظامي ښار ګرځولی و، د پشکلاوت یې نه وړی او ډېر لوی سلطنتونه د ایران پاتې شوي دي د داریوش د زمانې نه واله، او په نیمه دنیا باندې تقریبا حکومتونه کړي. ډېر لوی زورور ملک پاتې شوی دی ایران او د زرګونو کالو تمدن او تهذیب لري. خو به هر حال خو ډېرې زړې خبرې دي. خو که موږ دې ته راشو چې ایران چې کوم دی نو د هغې بنیادي خبره هم تاسو ته پکار ده چې زه وکړمه. په بنیادي توګه باندې په ایران کې د اوبو ډېر سخت کمی دی. هغوی سره تقریبا یو سیند دی او هغه هم د هغوی عراق سره نیم دی. نو د دې جنوبي علاقې چې کومې دي نو دا ډېرې شړې دي او په دې کې د اوبو ډېر سخت کمی دی. دا کوم چې پاکستان سره لګي د دوی سیمې او د دوی شمالي علاقې چې کومې دي نو هغه ډېرې شنې دي او ځانګړې دي، پکې خوا ډېرې لږې دي. او د هغې پوله د افغانستان د ایران پولو ته که موږ وګورو نو افغانستان سره هم پوله لګي، تاجکستان سره هم پوله لګي، ترکمنستان سره هم پوله لګي، د کیسپین سی سره هم پوله لګي چې سمندر خو ته موږ نشو ویلی، خو د دنیا یو لوی ډنډ دی، هغې سره هم د دوی پوله لګي. او بیا خلیج فارس سره هم د دوی پوله لګي چې هغه ځای کې د دوی بندرګاهانې دي دوه، یو بندر عباس ته او یو چابهار بندرګاه ده او دغه ډېر اهم ځای دی. په دغه ځای باندې د دنیا ډېر زیات تیل تیریږي. د کویت تیل هم په دغه ځای باندې تیریږي او د ایران تیل هم په دغه ځای باندې تیریږي. که موږ په موسمي لحاظ باندې وګورو نو په ایران کې یقینا چې 4 موسمه وي، سپرلی هم پکې وي او خزان هم پکې وي او ژمی هم پکې وي او اوړی هم پکې وي. او که موږ د هغوی تهران ښار ته وګورو نو هغه د دنیا تقریبا چې 8م غټ ښار دی، کروړونه آبادي لري او انفراسټرکچر ډېر ښه دی او تیل پکې ډېر ارزان دي، ځکه چې تیل په خپله پیدا کوي او خلکو له په سبسډۍ باندې ورکوي. نو تیل پکې ډېر ارزان دي او هر یو سړی د تیلو ګاډې ګرځوي، هغه ځای کې څوک سی این جي نه پیژني. د دې نه علاوه که موږ بیا راشو په مزه چې ایران کله ترقي وکړه، کله دې حد ته راورسېده، نو د ایران یو بادشاه محمد رضا شاه پهلوي، هغه په فوج کې و، رسالدار و، خو په مزه یې ترقي کوله او بیا د ایران بادشاهت ترلاسه کړ. او د هغه یو شوق و چې یاره زه به د ایران نه بالکل یورپ جوړوم. نو هغه ورته بالکل کار ووی. 20 کاله هغه حکومت کړو خو د ایران نقشه بالکل بدله کړې وه او د هغه او د اتاتورک خیالات یو شانتي وو. نو هغه وی چې زه به ایران ماډرن کوم او زه به ترقي یافته کوم. هغه هم پکې د خپلې حصې کار وکړ، زبردست کار یې وکړ. بیا د هغې نه پس په منځ کې پکې د محمد مصدق یو جمهوري حکومت راغی، خو هغې دونه مزه ونه کړه. خو چې د محمد مصدق حکومت ختم شو نو د هغې نه پس بیا د محمد رضا پهلوي زوی محمد رضا شاه پهلوي، هغه د هغه په ځای باندې په تخت باندې کېناستو او په اصل کې ایران ترقي د هغه په وخت کې کړې وه. هغه اوږد حکومت هم کړی و او د هغې نه علاوه هغه ډېر تعلیم یافته کس هم و، د امریکې نه تعلیمونه هم کړي. نو هغه په لومړي ځل باندې په ایران کې سیکولرزم راوسته، ماډرنیزم راوسته، خلکو له شخصي ازادۍ ورکړې او ډېر زیات کارونه یې وکړل. ډېر زیات کارونه یې دا وکړل چې ایران یې بالکل آباد کړ او د ایران اندازه بیا په هغه وخت کې د یورپ د ښارونو سره کېده. چېرې په یورپ کې هم داسې ښارونه نشته لکه څنګه ښارونه چې په
ایران کې دي، لکه د تهران په شان ښار شو، د اصفهان په شان ښار شو، د مشهد په شان ښار شو، دغه شان نور هم ډېر ښارونه هغوی جوړ کړو او خلکو ډېره زیاته ترقي کړې وه. تعلیم پکې ډېر زیات و، لکه 99% تعلیم و پکې په هغه ځای کې، او په آخر کې پکې بیا 100% ته د هغوی د تعلیم اندازه رسېدلې وه په نارینه او په زنانو کې. په نارینه او په زنانو باندې هیڅ شخصي پابندي نه وه، چا چې به څنګه جامې اچولې، چا چې به څنګه څه به یې کول، څه به یې نه کول، هر څه ازادي ورته وه. صرف دا ده چې سیاسي ازادي ورته نه وه. د حکومت په کارونو کې به یې ګوتې نه والې، او که چا پکې ګوتې والې نو د سهار او د ماسپښین تر منځه به یې پانسي کوو. دا یو کار پکې و. نو په خلکو کې یو ساډوبي را پیدا شوی وه، ځکه چې دولت زیات شو، بلډینګونه زیات شو، موټرې زیاتې شوې، د دنیا هر یو نعمت چې کوم دی نو هغه هغوی ته راورسېده. نو په آخر کې هغوی وایي چې موږ جمهوریت غواړو. نو ظاهره خبره ده چې په 80مه لسیزه کې بیا په مزه باندې دغه ځای کې مظاهرې شروع شوې. چې مظاهرې شروع شوې، دوی په اصل کې جمهوریت غوښته، خو چې مظاهرې شروع شوې نو په دې کې بیا ډېرو خلکو برخه واخیستې، او د وروستو ورځو کې چې کله بیا ایران ته پته ولګېده چې یاره مزه نه کوي، نو هغه بیا د ایران نه ووته، لاړه. او بیا په دغه وخت کې آیت الله خامنه‌ای چې د کومو قوتونو په فرانس کې کېنولو، هغه واپس راوسته تهران ته. تهران ته چې کله هغه راغی نو هغه دا دعوه وکړه او دا وعده وکړه چې دلته به زه یو جمهوري حکومت جوړوم. خو به هر حال چې هغه کله تهران ته راغی او دلته خپل قدرت کنټرول کړ، نو د یو کټر مذهبي حکومت اعلان وکړ. د هغې نه پس سمدستي د هغوی بیا عراق سره جګړه جوړه شوه، 10 کاله عراق سره جګړه وکړه. هغې سره هم د ایران وضعیت چې کوم دی نو ډېر زیات وځپلی شو. خو به هر حال آیت الله خامنه‌ای په دغه 10 کالو کې خپل نظام او اقتدار ښه مضبوط کړ. د دې چې کله بیا 10 کالو شو نو په 1989 میلادي کال کې هغه په حق ورسېده، او په 1989 میلادي کال کې آیت الله خامنه‌ای د هغه رهبر شو، د هغه جانشین شو، او هغه د رهبر په عهده باندې کېناسته. او رهبر په ایران کې دونه قدرت لري او دونه طاقت لري چې دونه باچا هم نه لري، بلکې که د هغه ته توهین هم وکړو نو د هغې سزا مرګ ده. هغوی ورته ولایت فقیم وایي. یو کنټرول جمهوریت هم ایران لري، هغوی مجلس خبرګان ورته وایي، او شورا جوړه کړې ده. هغه 15 کسان راوغواړي، د هغوی نه انټرویو والي، په هغې کې 2-3 کسان خوښ کړي، ورته وایي چې تاسو د صدارت انتخاب ته ودرېدی شئ، نور کسان نشي ودرېدی. نو د هغوی د خوښې 2-3 کسان صدارتي انتخاباتو ته ودرېږي، او په هغې کې بیا یو کس وګټي. کنټرول جمهوریت دی، ټول هر یو سړی نشي راپاڅېدی چې زه ودرېږم. د دې نه علاوه چې بیا کله دا مسلې ډېرې زیاتې شوې، نو د امام خمیني چې کومه لومبۍ مسله وه او مسله چې د کوم نه جوړه شو دې حد ته راورسېده، دا وه چې امام خمیني او بیا د امام خمیني نه پس آیت الله خامنه‌ای هم دا کوشش کوي چې موږ د خپل انقلاب نورو ملکونو ته برآمد کړو. دا هغوی چې ورته اسلامي انقلاب وي، حالانکې دا خو د اهل تشیع انقلاب و. چې کله هغوی دا کوشش شروع کړو نو هغوی بیا په پاکستان کې هم ځان له تنظیمونه جوړ کړل، د سپاه محمد په نوم باندې، د نفاذ فقه جعفریه په نوم باندې، بیا د هغې په مقابله کې اهل سنت هم تنظیمونه جوړ کړل، د لشکر جنګ وي او په دې نومونه باندې. دغه شان دا مسله بیا سعودي عرب ته ورسېده، ځکه چې د هغوی مسلک خو وهابي و، هغوی هم ډېر سخت غبرګون خو. بیا ایران چې کوم دی نو بیا ځان له په لبنان کې ډلې پیدا کړې د حزب الله په نوم باندې، په شام کې ځان له ډلې پیدا کړې د بشار الاسد په شکل کې، بیا یمن ته ځان ورسو، عراق ته ځان ورسو، سودان ته ځان ورسو، او ټولو ملکونو ته د خپل فلسفه او د خپل مذهب او د خپل دغه رسو انقلاب رسو. نو په دې باندې لکه د شیعه او د سني مسله چې تقریبا 80 کاله مخکې ختمه شوې وه، هغه د شیعه او د سني مسله یو ځل بیا راګرمه شوه او تر اوسه پورې ګرمه ده. نو دغه یو غلطۍ هم د هغه نه شوې. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو د شاعران په وخت کې د شاعران اسرائیلو سره هم ډېر ښه تعلق او امریکې سره هم ډېر ښه تعلق،
خو د ایران نه موږ ته څه ضرر نه دی رارسېدلی د شاعران په وخت کې، بلکې ډېرې مرستې هم کړي دي شاعران د پاکستان. او ایران لومبی ملک و چې پاکستان یې په رسمیت پیژندلی په ملګرو ملتونو کې. او د 1915 په جنګونو کې او 1991 په جنګونو کې د ټولو نه زیات امداد موږ سره ایران کړو. خو چې کله بیا دغه د امام خمیني انقلاب راغی نو د دوی یو خو توجه ټوله دې ته شوه چې موږ به ټوله دنیا ته خپل انقلاب رسو، او دویمه توجه د دوی بیا هندوستان ته شوه. نو تقریبا د 40 کالو شو چې هندوستان سره د دوی ډېر زبردست تعلقات دي، او پاکستان له هیڅ ترجیح هم نه ده ورکړې، بلکې د ایران خاوره چې کومه ده نو هغه BLA او د هندوستان خفیه ایجنسۍ را دا استعمال کړې ده او په پاکستان کې ترهګري شوې ده په بلوچستان کې. که دې ټولو مسلو ته موږ وګورو نو دا د ایران د خلکو خپل یو کار دی چې کوم حکومت راولي او کوم حکومت نه راولي. د سره زمونږ هیڅ کار نه دی پکار. زما خبره پاکستان حکومت ته دا تجویز وي چې ګوره په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې زمونږ د خوښ حکومت ته راشي، د هغې دکې موږ ته تر اوسه پورې ملاویږي. بیخي په دې کې کار نه لرل پکار، د ایرانیانو خپل کار دی، ورځ به کې بیا پته ولګي چې حکومت پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. خو په هر حال دا د ایرانیانو خپله خوښه ده چې څوک په حکومت کې راولي او څوک په حکومت کې نه راولي. موږ له دا پکار دی چې په ایران کې چې هر یو حکومت راشي موږ له هغوی سره ښه تعلقات پکار دي او موږ له هغوی سره بهترین تعلقات پکار دي. کیدای شي که حکومت بدل شي نو د امریکې پابندۍ به هم ختم شي، د ایران د ګیس او د تیل نه بیا موږ ډېره زیاته فایده وشتولی شو. او په ایران کې چې دا ځل کوم حکومت راځي هغه کټر مذهبي حکومت نه وي، هغه به یو سیکولر او ډیموکراټ حکومت وي او هغه به د مسلکونو سره کار نه لري. هغه دې سره کار نه لري چې را شیعګانو له مرستې ورکوم او شیعګان هلته جنګوم او شیعګان دلته جنګوم او هغوی له وسله ورکوم او دوی له وسله ورکوم، ځکه چې دا کار شاعران هم نو کړی، د سره نه هغه دا کار نو کړی. دا ځکه مطلب یې چې هغه بچو دا خو بیا یو څو مسلې جوړې شوې نو هغه ورته بیا امریکې یوه لوبه جوړه کړه. یو خو په هغه په آخر کې ډېر زیات طاقتور شوی، فوجي طاقت ډېر زیات شوی او هغه بیا وی چې زه خارجه پالیسي جوړوم. نو ظاهره خبره ده چې په دغه وجه باندې بیا د امریکې هغه په هغه وخت کې بدي شو چې د ده نه خو راته اوس پلار جوړ شو. او څه په ملک کې دننه خلکو ساډوبي په خلکو راغلی وه، ځکه چې سیاسي ازادي نه وه خلکو ته، په کور کې به هم چا خبرې نه شوی کولی د حکومت خلاف. نو دغه ساډوبۍ دغه انقلاب راوسته. اوس دوباره هم هغه کار شروع شوی دی، لکه یو خو په اقتصادي لحاظ باندې ایران ډېر زیات کمزور شو، ځکه چې ټولې پیسې په خپل پراکسیس باندې ولګولې. په دنیا کې لګیا د بلا کسانو له وسلې هم ورکوي او پیسې هم ورکوي او جنګي یا د خلکو سره. او د هغې نه علاوه دلته په خلکو کې ساډوبي هم راله، هغه شخصي ازادۍ هم ته دوی واغشتې، هر څه ته واغشتې او سیاسي ازادۍ هم ته واغشتې. نو دغه ټول وجوهات د دې سبب ګرځېدلي دي چې اوس ډېرې خونړۍ مظاهرې په ایران کې په لر او بر کې شروع دي او 2-3 ورځو کې بیا پته ولګي چې لکه اوښه په کومه ډډه کیني. خو به هر حال د پاکستان حکومت له احتیاط پکار دی او د پاکستان حکومت له دا پکار دی چې هر یو حکومت راشي د ایرانیانو د خوښ حکومت وي، موږ به سره ډېر ښه تعلقات ساتو، زموږ سره هیڅ کار نشته.